بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د الفقه الميسر 61 نمبر درس دی او د اودس قسمونه شروع اقسام الوضو. نو په هغې کې لیکلي وو چې د اودس دغه چې دي قسمونه هغه درې قسمونه دي، یو فرض وي، یو واجب وي، یو مستحب وي. نو فرض د څلورو کارونو لپاره اودس فرض وي. د مونځ دپاره که هغه نفل وي، که فرض وي، او که سنت وي، که واجب وي، د مونځ دپاره اودس فرض دی. دویم نمبر د جنازې مونځ دپاره اودس فرض دی. دریم نمبر د قرآن د سجدې دپاره اودس فرض دی. او څلورم نمبر قرآن شریف سره لاس لګولو دپاره یا د قرآن یو آیات سره لاس لګولو دپاره اودس فرض دی، ځکه بغیر اودسه قرآن له لاس نشي وړی. نو دې څلورو خبرو دپاره اودس فرض دی. اوس په نن به وایو متى یجب الوضوء، اودس کله واجبېږي. نو د یوې خبرې دپاره اودس واجب دی چې هغه د بیت الله شریف طواف کوي، خلک لاړ شي عمرې له یا حج له لاړ شي، اول ته د بیت الله د خانه کعبې نه انسان طواف کوي، تاویږي، هغه تاویدو ته طواف وایي. اووه چکر اووه ځل چې د بیت الله شریف نه تو شي دې ته یو طواف وایي. نو د بیت الله شریف نه د طواف دپاره اودس دا واجب دی. ٹھیک شو. او که بغیر اودسه چا طواف وکړو نو په ده باندې دم واجبېږي. دم وایي هلته کې ګډ یا چیلی به هم د حرم په حدودو کې د مکې مکرمه کې به هلته کې یو ګډ یا چیلی به حلالوي، دغې ته دم وایي. ښه جي، نو دا خو د واجبېدو خبره وه. اوس د متى یستحب الوضوء، اودس کله مستحب کیږي. مستحب کله وي؟ یاره چې انسان دې کار لپاره اودس وکړي نو دا د ثواب خبره ده، اودس لازمي دی. او مسلمان له خو همیشه دپاره په اودس کې ګرځېدل، دا ګورئ وایي اودس دا د مؤمن هتیار دی. هتیار څنګه چې انسان سره توره یا توره او ډالي او دغه شان د نن زمانه کې ټوپک تمالچه وي، د انسان حفاظت پې کېږي. دغه شان اودس د مؤمن دپاره هتیار دی. دغه هتیار همدغه ټوپک تمالچې ته وایي یا چاکو ته وایي یا دغه شانتې توره ډال ته وایي، نو دغه ته هتیار وایي. نو وایي اودس هم د مؤمن هتیار دی. پکار دی چې مؤمن هر وخت په اودس کې وي. ټیک شوه. نو دلته کې وایي چې یاره دا کارونه مستحب دي چې دې دپاره اودس وشي نو ثواب پې ډېر میلاویږي. که ونه کړي نو څه ګناه نه ده، خو که ویې کړي نو ثواب پې درته میلاویږي. نو هغه تقریبا 22 قسمونه ما دلته ذکر کړه، خو بعضو کتابونو 30 خبرې 13 خبرې داسې لیکلي دي، 13 خبرې چې هغه 13 کارونو دپاره اودس مستحب وي، یعنی د ثواب زیات حقدار وي. ٹھیک شوه. ګناه پې نه وي چې ودې نه که نو ګناه پې نشته، خو که ودې که نو ثواب یې ډېر زیات دی. نو هغه 30 دی، خو تقریبا دا 22 دی ما دلته کې د کتاب کې ذکر کړي، نو دقه ما دلته ولیکل. نو په نورو کتابونو کې 30 لیکلي، په دې کتاب کې الفقه الميسر دی کتاب کې 22 لیکلي دي. ښه جي، اوس متى معنی ده کله، متى معنی ده کله، یجبو معنی ده واجبېږي، یجبو معنی ده واجبېږي، الوضوء اودس. متى استفهامیه دی، استفهامیه مطلب سوالیه دی، سوال کوي. ٹھیک شو. متى معنی ده کله. یستحب یجبو، یجبو معنی ده واجبېږي، واجبېږي. الوضوء یجبو فعل مضارع ده او وضوء دا د دې فاعل دی چې اودس کله واجبېږي، اودس کله واجبېږي. ٹھیک شو. نو دلته کې وایي یجبو، یجبو معنی ده واجبېږي، واجبېږي، واجبېږي. الوضوء اودس علا حرف جر دی، د دې معنی ده باندې. محدث معنی ده بې اودسه، بې اودسه کس ته محدث وایي، که ښځه وي که سړی وي. بې اودسه. لام جاره معنی ده د پاره، او امر کار ته وایي، کار. او واحد معنی ده یو. و معنی ده او، هو معنی ده هغه. الطواف، طواف د بیت الله شریف نه غیر چاپېره اووه چکر وهلو ته طواف وایي. ټیک شوه. نو ما هغې ته مې طواف ولیکه، د بیت الله شریف نه تاویدل یا د بیت الله شریف چکر. با جاره معنی ده سره. او کعبه، کعبه بیت الله شریف یادوي، بیت الله شریف.
ټیک شو جی اوس واورئ جی ویجب الوضوء اودس واجبېږي یجب الوضوء او دا یجب چې دی دا فعل مضارع ده او وضوء ولا فعل دا فاعل دی نو اودس واجبېږي علی المحدث علی حرف جر دی المحدث مجرور دی نو د اول به د مجرور معنی کو او بیا به د حرف جر معنی کو علی المحدث په بې اودسه باندې بې اودسه باندې اودس واجبېږي لامر واحد د یو کار د پاره ٹھیک شو یا د یو کار د وجې د لام جاره معنی وکړه د وجې او یا وکړه د یو کار د پاره په بې اودسه باندې اودس واجبېږي د یو کار د پاره هغه کوم یو کار دی دا لام جاره دا لام چې لام جاره دا لام جاره دی حرف جر دی او امرن دا موصوف دی واحد صفت دی ٹھیک شو نو ګورئ د موصوف او صفت اعراب یو شانتی وي امر لا د لام جاره زیر ورکړی امرن نو چې کله دا موصوف دی نو چې په ده زیر راځي نو په صفت به ضرور زیر راځي نو واحدین به بیا وی ټیک شوه نو لامر واحدین دا موصوف او صفت دا چې رایوځی شي نو دا د لام جاره لپاره مجرور شو نو موږ به وایو د یو کار دپاره اول به د موصوف د صفت معنی وکړي یو واحد صفت دی او امر بیا موصوف دی نو بیا به د امر معنی وکړي کار ټیک شوه ما کام ولیکو اردو کې مې ولیکو کار ٹھیک شو د یو کار دپاره په بې اودسه باندې اودس واجبېږي هغه کار کم یو دی وهو او هغه کار یعنی هغه کار الطواف دی وهو الطواف او هغه طواف دی نو د طواف دپاره اودس واجبېږي بالکعبة د کعبې د کعبة الله د بیت الله شریف ٹھیک شو د بیت الله شریف طواف دپاره اودس واجبېږي د بیت الله شریف طواف چې کوي که نه د هغې دپاره اودس واجبېږي بیا یو ځل واورئ یجب الوضوء اودس واجبېږي علی المحدث په بې اودسه باندې لامر واحد د یو کار دپاره وهو او هغه کار الطواف دی بالکعبة د کعبې شریف د کعبې شریف د طواف دپاره اودس واجبېږي په انسان باندې نو ګورئ اودس ځکه واجبېږي چې بیت الله شریف د الله پاک کور دی ډېر محترم دی او د بیت الله شریف طواف دا هم د مونځ یو حصه ده څنګه چې مونځ انسان کوي نو دغه شان د بیت الله شریف طواف هم د مونځ عمره ثواب دی نو په مونځ کې خو خلک خبرې نه کوي البته په طواف کې خبرې کولی شي هغه هم شرعي خبرې ته کولی شي یو ضرورت خبرې ته کولی شي چې کله طواف کې ته خبرې هم کوه ټیک شو په مونځ کې خبرې نشي کولی او دا طواف چې دی دا هم د مونځ حصه ده نو ته په طواف کې خبرې هم کوه خو شرعي خبرې هسې نه چې تصویران پکې وښکي تصویر ګناه کبیره ده زه ګورئ ټولو ته د ټولو خپل مسلمانانو وروڼو ته زه ډېر په عاجزۍ سره درخواست کوم ګورئ په بیت الله شریف کې انسان ځي او هلته کې حج دپاره عمرې دپاره ځي او هلته ګناه کبیره کوي ګوره د بیت الله شریف کې انسان ګناه کبیره کوي بیت الله شریف نه لګی طواف هم کوي او ځان ته موبایل نیولي تصویران هم وباسي نو دا غټه ګناه ده ګناه کبیره ده خپل ځان د ثواب دپاره تلی او ته ځان چې دی ګناهګارې ګناه کبیره په بیت الله شریف کې نو دغې نه ځان ساتل پکاري جي نو بیت الله شریف کې نو زه خو به بالکل ووایم چا تر نن وخته پورې یو عالم هم نه دی ویلي خو زه به تر نن ووایم جي زه یو طالب علم یم خو زه به انشاءالله درته حق خبره کوم چې یو انسان کله طواف کوي که نه او د طواف په وخت کې دا ځان له تصویران وباسي یا بل چا سره په ویډیو لګیا دی ورته خپل ځان ښیي چې یاره زه خو د بیت الله شریف طواف کومه نو زه وایم زما په حقله دا انسان بالکل د ده دا عمره کیږي او دا مکمل ګناه کبیره کې مبتلا دی نو دا غټ فاسق او فاجر دی دا د دغه هلته کې د دې نه توبه وباسي الله پاک ته د زاري او منت وکړي او د جاړي ورته چې خدای پاکه ما نه دا غټه ګناه وشوه ګناه کبیره ده تصویر وښکل ګناه کبیره ده بغیر د ضرورته هلته کې یار ته دې چاته یا ځان وښې یا دې ونښې دا ضروري نه ده چې یاره زه بیت الله شریف ته تللی وم عمرې له یا حج ته تللی وم او هلته زه تصویران وباسم یاران دوستانو ته یې وښیم او خلکو ته ووایم چې یاره ما عمره کړې ده او ما په بیت الله شریف کې تصویران وښکلي بالکل ضرورت ورته نشته تا خو الله ویني که نه ته د الله دپاره تلی او که ته د خلکو دپاره تلی نو ګورئ دغې دپاره دا ډېرې سختې خبرې مې درته وکړي معذرت هم غواړم نو طواف چې دی د بیت الله شریف طواف په دوران کې خبرې کولی شي
ټیک شوه. بیت الله شریف دا د مونځ حصه ده، په دې کې خبرې کولی شي، خبرې کول پکې ګناه نه ده، خو زه به ووایم چې دا ګناه کبیره پکې دا تصویرانو ښکل دي، دې سره ستا طواف هم نه کېږي، دې نه بالکل احتراز پکار دی. او بله دا ده چې په دې بیت الله شریف طواف کې نو په دې کې بالکل ته طواف کوه، ګناهګاریږي نه چې خبرې پکې کوي، ضرورت خبرې پکې کوي، بل اضافي خبرې فضول لایانۍ نه پکې انسان وساتي ځان، نو عام ضرورت خبرې پکې کولی شي په بیت الله شریف د طواف په دوران کې، لیکن دغه شان د نورې خبرې چې داسې اضافي خبرې دنیاوي خبرې دغې نه ځان ساتل پکاري. بالکل طواف دوران کې یو خوا بل خوا هم کتی شي او خو په مونځ کې نشي کتی، او طواف هم د مونځ حصه ده، نو څنګه مونځ بغیر اودسه نشي کولی، داسې طواف هم د بغیر د اودسه نشي کولی. نو خو طواف دپاره که د اودس ونه که که نه نو بیا د باندې دم واجبېږي، او دم څه ته وایي؟ په حرم شریف په حدودو کې دننه به ته یا یو ګډ یا چیلې لارې بس تا ذمه بیا آزاده شوه، او که نه تا دا دغه نه کړه نو دا دم د باندې واجب دی، دغه ته بیا ګناهګار یې، نو دغه دپاره چې دی د طواف دپاره اودس واجب دی. اوس درته وایي متى یستحب الوضوء، اودس کله مستحب کیږي، اودس کله مستحب کیږي؟ اودس د څو خبرو دپاره مستحب کیږي نو هغه ښکته لیکلي دي. متا معنا ده کله، کله. یستحب معنا ده مستحب کیږي، پسندیده، یعنی خوښترین، ډیر زیات چې خوښ وي، نو مستحب مونږ ورته مستحب وایو، د ډیر ثواب لایق. الوضوء اودس، ٹھیک شو. نو مونږ نه تاسو کوي وای متى یستحب الوضوء، اودس کله مستحب کیږي؟ یستحب فعل مضارع ده او الوضوء دا فاعل دی. بیا وای یستحب فعل مضارع ده او د دې معنی مستحب کیږي، مستحب کیږي. الوضوء اودس للامور الاتیه، لام جاره معنی ده د پاره، امور د امر جمع ده، دلته امر یو کارو نو هغې دپاره امر راغی، دلته ډېر کارونه یې هغې دپاره امور راغی، امور معنی ده کارونه. آتیه معنی راتلونکې، راتلونکې، نو وای راتلونکي کارونو دپاره اودس واجبېږي. یستحب معنی ده واجبېږي، الوضوء اودس، نو ته به داسې معنی وکړې، اول به د فاعل معنی وکړې بیا به د فعل معنی وکړې. اودس واجبېږي. لام جاره چې دی دا لام جاره دی، او الامور چې دی الامور دا موصوف دی، الاتیه دا صفت دی، نو دا موصوف او صفت دا د حرف جر دپاره مجرور شو، نو اول به ته په د موصوف صفت کې به اول ته د صفت معنی وکړي، بیا به د موصوف معنی وکړي، بیا به د حرف جاره معنی کوي. نو دا آتیه را سره صفت دی، اول به د معنی وکړي راتلونکي، او بیا دا موصوف دی، الامور دا موصوف دی، نو دا کارونه، راتلونکي راتلونکي کارونو، لام جاره معنی د پاره، راتلونکي کارونو د پاره. یستحب الوضوء، یستحب فعل مضارع ده، الوضوء فاعل دی، نو فاعل معنی به بیا وکړي، یعنی راتلونکي کارونو د پاره اودس واجبېږي. ٹھیک شوه. نو هغه راتلونکي کارونو کې اول نمبر کار ګورئ، للنوم علی طهارة، للنوم لام جاره معنی ده د پاره، نوم خوب ته وایي، خوب اوده کېدو ته وایي، خوب اوده کېدل، اوده کېدل. علا معنی ده باندې، او طهارت معنی پاک، پاکی. للنوم علی طهارت، د خوب د پاره، د اوده کېدو د پاره، علی طهارت په پاکی کې، یعنی په پاکی باندې اوده کېدو د پاره. لام حرف جر دی، النوم مجرور دی، نو د اول به ته د مجرور معنی وکړي، بیا به د حرف جر معنی وکړي. اوده کېدو د پاره، علی طهارت پاکی باندې، یعنی پاکی باندې اوده کېدو د پاره، یعنی پاکی په حالت کې انسان اوده شي، نو بهتره خبره ده چې انسان کله اودس وکړي، نو چې کله اوده کېږي نو دله پکار دی چې اول اودس وکړي بیا اوده شي. نو د اودس په حالت کې اوده کېدل دا لازمي دي، ځکه احادیثو کې راځي چې یعنی مؤمن له پکار دی چې اودس په حالت کې ټول ژوند تیری، نو دا بهتره خبره ده. اذا معنی ده کله چې، کله
کله چې استيقظ معنا راپاسي، د خوب نه راپاسي سړی. استيقظ راپاسي، راپاسي. من النوم، من معنا د نه او نوم معنا د خوب نه. نو استيقظ اذا معنا کله چې اذا استيقظ کله چې راپاسي من النوم د خوب نه. انسان چې کله وده کېږي نو فورا دا د اودس وکړي، په اودس کې دې وده شي. چې بیا کله د اودس نه راپاسي نو فورا د دا اودس د خوب نه چې کله راپاسي نو فورا د دا بیا اودس سره دام وکړي. نو چې وده کېږي نو اودس کوه، چې راپاسېږي نو اودس کوه. چې وده کېږي اودس کول دا مستحب دي، چې راپاسي اودس کول دا مستحب دي. للمداومة على الوضوء، لام جاره معنا ده د پاره مداومت، همیشه کول، یعنی انسان همیشه، یعنی مدام یا همیشه یا هر وخت. څنګه چې معنا تاسو کوئ، یعنی چې شپه ورځ انسان په اودس کې وي نو هغه ته همیشه وایي. مونږ ورته وایو همیشه اودس په اودس کې، یا مدام په اودس کې، یا هر وخت په اودس کې. ٹھیک شو. مداومت معنا ده همیشه. للمداومة لام جاره معنا د پاره، المداومة مجرور، نو د اول ور مجرور معنا وکي، بیا به د لام جاره معنا وکي. نو همیشوالی د پاره. علی الوضوء، علی معنا د باندې، او وضوء اودس ته وایي. په اودس باندې همیشوالی د پاره، همیشه چې انسان په اودس کې وي نو هغې دپاره اودس کول، یعنی همیشه چې انسان په اودس کې اوسیږي نو په دې نیت باندې اودس کول دا هم مستحب دي. درې مستحب شو. څلورم مستحب دی لام جاره معنا ده د پاره، او الوضوء دا لام حرف جر دی. الوضوء د وضو له دا زیر د لام جاره ورکړی دی ښه جي. نو ځکه بار بار زه وایم دا حرف جر دی، دا مجرور دی. اوس په پکې ورو خبرې ترکیب طرف ته اړو، ځکه چې بعض طلباو به اوس ډېر صرف و نحو ویلي نو هغوی به ډېر ښه پوهېږي. للوضوء لام جاره معنا دپاره، الوضوء اودس ته وایي. علا معنا د باندې، او الوضوء اودس ته وایي. اودس د پاسه، اودس د پاره. بنیت الثواب، بنیت با جاره معنا را سره، او نیت ته وایي، او ثواب ته وایي. نو ګورئ دلته وایي للوضوء علی الوضوء، اودس باندې اودس، یعنی اودس باندې اودس کولو د پاره په دې نیت باندې بنیت الثواب، د ثواب په نیت سره، د ثواب په نیت سره چې یو اودس دې وي او په هغې دې چېرته یو مونځ کړی وي، یا دې پې څه تلاوت کړی وي، یا دې پې فرض کړی وي، یا دې پې نفل کړی وي، یا دې د قرآن سجده کړې وي، یا دې پې جنازه کړې وي، او یا چې دی خیر دی دې ځای کې اودس کړی دی، که دلته نه ته بل ځای ته لاړې د مجلس دې بدل شو، نو په دې حالت کې هم ته اودس د پاسه اودس کولی شي، چې لکه یو اودس دې شته او ته دوباره اودس کې بالکل کولی شي. خو که اودس دې کړی دی ته اوس په اودس کې او یو نیک عمل دې پې نه دی کړی او دوباره بیا اودس کې که نه، نو دغه اودس بیا مکروه دی، دغه نه بیا ځان ساتل پکار دي. خو چې یو اودس دې وکړو او څه نه څه د ثواب کار دې وکړو بیا دې اودس شته، یعنی یو نفل دې پې وکړه، یا دې د قرآن تلاوت وکړو، یا دې جنازه دې پې وکړه، او بیا دې د مونځ ټیم راغی او بیا ستا خو اودس شته دی، مخکې نه دې کړی دی. نو که اوس ته دغې مونځ دپاره دوباره بل اودس کې که نه، نو ستا دغه اودس باندې تا ته ډېر ثواب میلاویږي، دغه مستحب دی. نو تا ته وایي للوضوء علی الوضوء، اودس باندې اودس دپاره بنیت الثواب، د ثواب په نیت سره. نو ثواب په نیت سره اودس باندې اودس کول دا هم مستحب دی، پسندیده دی. بعد ارتکاب شیء من الغیبة والنمیمة، دا والنمیمة دی. والنمیمة ٹھیک شو ښه جي. تا ته وایي بعد ارتکاب شیء، بعد معنا ده پس، یا بعد، ارتکاب معنا ده یو کار کول، شیء یو سیز، من معنا ده نه،
او غیبت ته وایي یو انسان پسې په شیشه خبرې کول، یو انسان پسې په شیشه خبرې کول. لکه زما رور دی او هغه د مجلس کې موجود نه دی او زه د نورو ملګرو ته د خپل رور غیبت کوم، د هغه پکې ورته بد ویمه، نو دغه یادوي، یعنې دغې ته غیبت وایي. او واو معنا ده او نمیمه چغلخوري کول، چغلخوري کول. لکه دلته کې اوس یو کس یو کار وکړو او ته لاړ شي د هغه پلار ته ووایي چې یاره پلاني خو دا کار وکړو، یا ته د هغه نور ملګرو ته ووایي پلاني خو دا کار وکړو. ټیک شوه. یا ته جنګول کې خپلو کې ښځه او خاوند خپلو کې جنګې، یا دوه وروڼه خپلو کې جنګې، دغې ته غیبت، دغې ته دا نمیمه دغې ته وایي، یعنې چغلخوري کول. او کذب و معنا ده او دا نمیمه معنا ده چغلخوري کول. چغلخوري کول کذب معنا ده دروغ ویل. کذا معنا ده دغه شان، اردو کې وایي اسی طرح، دغه شان. یستحب معنا ده مستحب کیږي. الوضوء اودس. اذا معنا ده کله چې. ارتکب معنا ده اوکی، یعنی انسان یو ګناه کار وکي نو ارتکاب وکي. ارتکاب معنا ده یو کار وکي. خطیئتن ګناه. او ما معنا ده پس. ٹھیک شو. خاجی دلته کې ګورئ بعد ارتکاب شیء، یو سیز کولو نه پس. بعد مضاف ته، ارتکاب دا خاجی بعد معنا ده پس، ارتکاب یو کار کول، شیء یو سیز، من الغیبت د غیبت نه، یعنی د یو کس د چا غیبت کول، بدګویي کول. غیبت د ټولو نه غټه ګناه ده، ګناه کبیره کې هم غیبت راځي. او دا غیبت چې دی حدیث کې راځي الغیبت اشد من الزنا، غیبت چې دی دا د زنا نه هم زیاته غټه ګناه ده. او قرآن پاک کې هم الله پاک منې کړي دي چې آیا تاسو دا خوښوئ چې تاسو د یو خپل مړ رور غوښه وخورئ؟ نو فاذا کرهتموه، نو دغه تاسو بیا ناخوښه کوئ، دغې نه تاسو کرکه کوئ. نو څنګه چې تاسو د خپل مړ ورور غوښه نه خورئ، دغې نه کرکه کوئ، نو دغه شان د غیبت کول د خپل د مړ ورور غوښه خوړل دي، نو دغې نه هم ځان ساتل پکار دي. نو غیبت سره انسان د الله په نظر کې هم ډېر سخت پرېوځي او د زنا نه هم غټه ګناه ده. والغیبت اشد من الزنا، غیبت دا د زنا نه هم زیاته غټه ګناه ده، نو دې نه ځان ساتل. ٹھیک شوه. نمیمه چغلخوري کول. نو چغلخورۍ نه پس، د غیبت نه پس اودس کول دا مستحب دي. بیا که څوک چغلخوري وکړي د هغې نه پس اودس کول دغه دي مستحب دي. والکذب، او کذب دروغ ویل. نو دروغ ویل دا هم ډېره سخته ګناه ده. رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د دروغجن انسان د خولې نه داسې څښا بدبویي ځي وایي چې فرشتې هم د دغه ځای نه تښتي، د دغه مجلس نه چې کوم ځای کې د دروغجن انسان وي، د ده د خولې نه دونه څښا بدبویي ځي. نو د دروغ ویلو نه پس هم اودس کول دا مستحب دي. کذا دغه شان یستحب الوضوء، اودس مستحب کیږي. اذا کله چې ارتکب خطیئة ما، ګناه اذا معنا کله چې ارتکب خطیئة، د یو ګناه ارتکاب وکړي، یو ګناه وکړي، د یو ګناه کار وکړي یو انسان، نو د هغې نه پس هم اودس کول دا مستحب دي. ٹھیک شوه. بعد ارتکاب شیء، د یو سیز ارتکاب کول، یعنی یو سیز کول، من الغیبت د غیبت نه، یعنی غیبت یو سیز دی دا کول. والنمیمه چغلخوري کول دام یو سیز دی. او کذب دروغ ویل دام یو سیز دی. کذا دغه شان یستحب الوضوء، اودس مستحب کیږي. اذا کله چې ارتکب خطیئة ما، ارتکب معنا ارتکاب وکړي،
یو کار وکړي خطیئتا د ګناه ټیک شو جی ښه جی شپږم نمبر دی بعد انشاد شعر قبیح بعد انشاد شعر قبیح ٹھیک شو جی ښه جی بعد معنا ده پس انشاد معنا ده شعر ویل شعر ویل شعر د دې معنا هم ده شعر ویل اوس هم پې پوهیږم جي قبیح معنا ده بد خراب بد یا خراب ٹھیک شو جی ښه جی بعد انشاد شعر قبیح یعنی د شعر موصوف ته قبیح صفت ته د اخره شعر دا موصوف ته دا دویم قبیح دا صفت ته نو ګورئ بعد دا مضاف ته انشاد دا مضاف الیه بعد انشاد د بعدنا د بعد د وجنه انشاد ته زیر ملو شوی په د انشاد باندې دا زیر راغلی د دغه او شعر قبیح دا شعر موصوف ته دا قبیح صفت ته نو دا د دې معنی دا خراب شعرونه ویل خراب شعرونه ویل او انشاد شعر ویل بعد معنی دا پس ٹھیک شو نو مطلب دا دی چې د خراب شعرونو ویلو نه پس چې هغې کې عشقیه خبرې وي بدې بدې خبرې وي د مسلمانانو مذاق پکې مسلمانانو پسې خندا ویلي وي د مسلمانانو تحقیر پکې شوی وي د علماو مدرسو دغه شانتې د طلباو د قرآن د احادیثو د دې تحقیر پکې شوی وي د دغه شعرونو ته شعر قبیح وي خراب شعرونه بد کرداره شعرونه ٹھیک شو یا د ګناه خبرې پکې شوي وي داسې اشعاري چې هغې کې ټولې د ګناه ده دا نن سبا چې کم دا ټنګ ټکور والا دا شعري دغه کوي دا شعرونه وایي دا ګناه دا ګانو والا شعرونه نو دا ټول په دې کې شامل دي ٹھیک شو نو تا ته بعد انشاد انشاد معنی ده یعنی ګنده شعرونه ګنده شعرونه او شعر قبیح معنی ده خراب شعرونه ٹھیک شو نو یو ګنده شعرونه یو خراب شعرونه ګنده شعرونه هغې ته وایي چې بالکل پلیت خبرې پکې شوي وي او خراب شعرونه هغې ته وایي چې لکه د شریعت مطابق نه دي د شریعت مطابق نه دي شریعت نه بهر وي ټیک شوه نو دغې ته وایي بعد انشاد شعر قبیح د خراب بدو شعرونو نه پس اودس کول مستحب دي بعد القهقهات خارج الصلاة بعد معنی ده پس قهقه معنی ده په بلق بلق خندا ته قهقه وایي موږ چې په بلق بلق څوک خاندي که نه نو موږ ورته وایو چې یاره په بلق بلق یې وخاندل یعنې په اوچت اواز سره خندا کولو ته هغې ته قهقه وایي اوچت اواز د اوچت اواز خندا اوچت اواز خندا د اوچت اواز خندا ته قهقه وایي خارج معنی ده بهر 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 الصلاة د منز نه خارج په یعنی بهر د منز نه بهر په اوچت اواز خندا نه پس اودس کول مستحب دي که په منځ کې ولاړ په اوچت اواز یې وخندل نو دې سره خو اودس مات شو خو که په اودس د په منځ نه بهر دی په قهقها باندې وخندل په اوچت اواز دې وخندل په بلق بلق خندا باندې دې وخندل نو ستا هغې سره اودس یعنی مستحب دی چې ته یې دوباره وکړي مات خو نه شو خو بهتره ده چې ته یې وکړي نو ښه بیا تا ته وایي اتم نمبر لتغسیل میت لام جاره معنی د پاره تغسیل معنی ده غسل ورکول او میت معنی ده مړی ته مړی ٹھیک شوه نو تا ته وایي لتغسیل میت مړی له غسل ورکولو دپاره لکه چې انسان مړی ولمبی که نه نو د هغې نه پس د هغې مړي نه چې د کله د مړي له غسل ورکو د هغې نه پس مستحب دا دي ګورې دا مستحب دي بهتره ده چې ته دوباره غسل وکړه که ودې نه که نو ګناهګارېږي نه
بعض خلک وایي چې یاره مړي له د غسل ورکو او هغې نه پس ته بیا واپس تا په خپله غسل ونه کړو نو دا د غټه ګناه وکړه. نه 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 بالکل داسې نه ده. ګوره مړي له غسل ورکول دا د هغې نه پس بیا دوباره ځان له په خپله لامبل دا مستحب دي. یعنی بهتره ده چې ته د مړي نه د غسل ورکو هغې نه پس تا دپاره بهتره ده چې ته غسل وکړه په خپله ځان له غسل وکړه. خو که ودې نه که نو ګناهګارېږي نه بالکل هېڅ خبره نه ده. که ودې که نو د ثواب خبره ده، که ودې نه که نو ګناهګارېږي نه. ټیک شو جي؟ ښه جي. بیا تا ته وایي لحمل میت، لام جاره معنی ده دپاره، حمل معنی ده اوچتول، چتول. میتین معنی ده جنازه، دلته به د میتین نه معنی واخلو جنازه. ټیک شوه؟ د جنازې اوچتولو نه پس، د جنازې اوچتولو دپاره یعنی د وجې نه، یا تا ته وایي مړي له د غسل ورکولو د وجې نه په انسان باندې اودس مستحب کیږي. دلته د لام جاره معنی وکړه د وجې نه، د وجې نه، او دلته د لام جاره معنی مو وکړه د وجې نه. ټیک شوه؟ نو ګورې لتغسیل میت، مړي له غسل ورکولو د وجې نه اودس مستحب کیږي په انسان. بیا وایي لحمل میت، جنازه اوچتولو د وجې نه، د جنازه د اوچتولو نه د وجې نه. انسان د جنازې کټ له اوږه ورکي څه ځای پورې یوسي، یا چې دی د جنازې کټ مکمل اوچت کي اخره پورې قبرستان پورې یوسي، نو دغه کس له بیا پکار دي څومره کسان هم چې جنازې کټ له اوږه ورکړي څه ځای پورې وړي، نو دغه دپاره پکار دي چې یاره دغه کسانو دپاره پکار دي چې بیا غسل وکړي، مستحب ده. ټیک شوه؟ نو د جنازې کټ اوچتولو د وجې نه انسان باندې اودس مستحب کیږي، فرض او واجب کیږي نه. ښه جي؟ چې نه فرض دی او نه واجب دی، نه 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 نه. که غسل یې وکړو بهتره ده، که غسل یې ونه کړو ګناهګارېږي نه. لسم نمبر دی لوقت کل صلات، لام جاره معنی ده دپاره، وقت معنی ده وخت، وخت، کل معنی ده هر، او صلات معنی ده منز. نو تا ته وایي لوقت کل صلات، د هر منز د وخت دپاره. ټیک شوه؟ د هر منز د وخت راشي که نه، نو هغې دپاره ته منز یعنی هغه منز دپاره یعنی هر منز دپاره که ستا اودس ویم که نه، خو چې د بل منز وخت راغی هغې دپاره اودس کې، نو دا مستحب ده. لوقت کل صلات، د هر منز د وخت دپاره، د هر منز وخت چې داخل شي که نه، نو د هغې دپاره اودس مستحب دی. 11 نمبر قبل غسل الجنابت، قبل غسل الجنابت، د جنابت معنی ده چې انسان باندې غسل واجب شوی وي، هغه ته جنوبي وایي، جنبي. ټیک شوه؟ هغه جنابت یعنی د غسل حالت ته وایي. نو د جنابت د غسل نه مخکې چې انسان د غسل نه ځان وباسي، یعنی غسل د جنابت نه ځان وباسي، نو هغې دپاره غسل کوي. نو د هغه غسل نه مخکې به ته اودس وکړي، پوره اودس چاردام به وکړي. ټیک شوه؟ او بیا د هغې نه پس به بیا ته غسل شروع کړي. نو د انسان باندې غسل واجب شوی وي، د هغې دپاره چې غسل کوي که نه، نو د هغې نه مخکې به اودس وکړي، نو دغه مستحب ده. غسل، غسل کول، جنابت، جنابت ته وایي. چې غسل واجب شوی وي. جنابت وایي چې غسل واجب شوی وي، هغه ته جنابت وایي. نو د جنابت دپاره د غسل نه مخکې، د جنابت دپاره د غسل نه مخکې اودس کول مستحب دي. بیا وایي للجنوب عند اکل و شرب و نوم. للجنوب، لام جاره معنی ده دپاره، جنوب معنی ده چې په غسل کې وي، انسان باندې غسل واجب وي، هغه ته چې غسل پې واجب وي هغه ته جنوبي وایي، چې غسل پې واجب وي. بره به دلته ولیکو چې غسل پې واجب وي.
چې غسل پې واجب وي هغه ته جنوب وایي. ټیک شوه. عند معنا ده په وخت، په وخت. اکلن خوراک، و معنا ده او. شربن معنا ده سکاک، سکاک. او و معنا ده او. نوم معنا ده اوده کېدل. ٹھیک شو جی. نوم اوده کېدلو ته وایي. ښه جي. للجنوبي د جنوبي کس دپاره، د جنوبي کس نه چې په چا باندې غسل واجب شوی وي هغه ته جنوبي وایي. ښه نو جنوبي دپاره د خوراک په وخت یا د سکاک په وخت یا د اوده کېدو په وخت، یعنی څه څکي د هغې دپاره دله پکار دی چې اول اودس وکړي، ځکه دا په جنابت کې دی، په د غسل واجب شوی دی. نو چې چا باندې غسل واجب شوی وي نو که د غسل نه وي کړی او خوراک کوي نو پکار دی چې دا اول اودس وکړي بیا دې خوراک وکړي. خیر دی جنابت نه دې وروستو ځان پاک کړي، خو که خوراک کوي د جنابت نه مخکې نو پکار دله دي چې دا اول اودس وکړي. که اوبه وڅکي یا شربت څکي یا چای څکي نو دله پکار دی چې اول اودس وکړي د جنوبي دپاره. ها او جنوبي دپاره پکار دی که دا دوباره اوده کیږي نو بیا دله پکار دی چې دا دغه وکړي، دا د اودس وکړي، مستحب دله دي. نو خوراک یا سکاک یا اوده کېدل د جنوبي دپاره چې دې حالتو کې کله جنابت په حالت کې وي نو خوراک سکاک او اوده کېدلو دپاره دله پکار دی چې دا اودس وکړي. ځکه کتابونه لیکلي دي، غالبا امام بخاري رحمه الله هم لیکلي دي چې کله یو انسان په غسل حالت کې وي نو دله بهتره ده چې دا د خوراک سکاک په دوران کې یا د اوده کېدو په دوران کې دا د خیر دی صرف که غسل نه کوي نو صرف اودس چاردام دی وکړي بیا د دغه کارونه وکړي. خیر دی چې اوزګار شي بیا د غسل وکړي یا د خوب نه راپاسي بیا د غسل وکړي، خو په غسل کې جلدي پکار ده چې انسان څومره زر غسل وکړي ډېره بهتره ده. او بله خبره ده چې که انسان غسل دپاره مخ لاسونه وینځي په غسل حالت کې وي جنابت کې وي او دا خوراک سکاک دپاره یا اوده کېدو دپاره دغه ونه کړي د اودس ونه کړي نو وایي ان قریبه ده چې په دې انسان باندې ډېر زیاته لوږه تنده او فقر الله راولي. نو د فقر د راتلو یعنی د غربت د غریبۍ د راتلو وجوهات دام راځي چې انسان په جنابت کې ګرځي، په جنابت کې انسان خوراک کوي، په جنابت کې انسان سکاک کوي، په جنابت کې انسان اوده کېږي راپاسېږي نو دغه انسان پکار دی چې یعنی اودس کوي، کم از کم اودس کوي، نو دغه مستحب دی. عند الغضب، عند معنا ده په وخت، غضب غصې ته وایي، غصه. نو د غصې په وخت، د غصې په وخت اودس کول دا عموما دغه دی مستحب دی، ځکه وایي دا غصه چې ده که نه غصه دا د ډېر ګرمایش د وجې په انسان باندې راځي او وایي دا غصه چې ده دا د شیطان د طرف نه راځي او شیطان دا د اور نه جوړ شوی دی. نو دغه غصه هم چې دی دا د دغه اور حصه ده، ٹھیک شو، دا د شیطان د وجې راځي او شیطان د اور نه جوړ شوی او د اور په څه څیز مړ کېږي؟ په اوبو باندې، اور په اوبو باندې مړ کېږي نو دا غصه هم په اوبو باندې سړېږي چې انسان کله غصه وي نو دا د اودس چارهدامو کې د غصه بیا ختمیږي. نو عند الغضب د اودس په وخت، د اودس په وخت نه د غصې په وخت اودس کول. ښه، لتلاوة القرآن شفويا، لام جاره معنا د دپاره، تلاوت تلاوت ته وایي او قرآن قرآن ته وایي. نو تلاوت د قرآن د تلاوت دپاره شفویاً، شفویاً دا شفتون چې دی دا شونډو ته وایي، شونډو ته شفتون وایي. او چې زه وایم یاره شونډو والا یا زباني په یاده باندې نو هغې دپاره وایي شفویاً، د یا ته منصوب کي، ٹھیک شوه. نو د دې د وجې نه هغه د شفتون هغه ګول ته ختمه شوه او دلته کې بیا واو راشي، دلته کې یا مشدد راشي. شفویاً معنا ده شونډو والا، اصل معنا خو راځي شونډو والا، خو د دې مطلب دا دی زباني، په یاده باندې، په یاده باندې، په یاده باندې.
نو په یاده باندې د قرآن د تلاوت دپاره په یاده باندې د قرآن د تلاوت دپاره اودس کول دا مستحب دي. ټیک شو جی. ښه جی بیا وایي لقراءت حدیث لقراءت حدیث د وکذا لروایته. ښه جی دغه شانتې وایي لام جاره معنا ده د پاره قرائت معنا ده ویل لوستل. حدیث ته وایي د نبي علیه الصلاة والسلام حدیث دي. ټیک شوه. نو د حدیث ویلو دپاره د حدیث لوستلو دپاره ټیک شوه چې ته اوس حدیث ځان ته د حدیثو کتاب کولو کړی دی او د هغې مطالعه کې د حدیث مطالعه کې د حدیثو مطالعه کې ځان له حدیثونه وې نو دې دپاره دغه اودس کول دا مستحب دي. وکذا واو جاره معنا ده او د واو معنا ده او کذا معنا ده دغه شان. لام جاره معنا ده د پاره او روایت معنا ده نقل کول. یعنی زه اوس حدیث پخپله وویم او بیا بل ته نقل کوم بل ته اوروم بل ته ویمه بل ته خیمه نو دغه ته روایت وایي. ټیک شوه. لروایته بل ته ښودل هی معنا ده دغه احادیث یادوي هغه. نو حدیث پخپله ویل یا بل ته ښودل وایي لقراءت حدیث د حدیث د قرات دپاره او دس مستحب دی. وکذا او دغه شان لروایته او د دې احادیثو بل ته روایت کول بل ته نقل کول بل ته اورول یعنی بل ته ښودل نو دغه ته روایت وایي. نو بل ته نقل کولو دپاره هم که پخپله ته ځان له مطالعه کې د احادیثو یا که بل چا ته احادیث ښې نو دغه تا له پکار دی چې اودس کې وکړي ځکه دا مستحب دي. لدراست علم شرعي لام جاره معنا ده د پاره دراست معنا ده ښودل علم شرعي نو شرعي علم بل ته ښودلو دپاره یعنی ته چاته د علم کتابونه ښې خدای دې وکړي چې د صرفو کتاب ښې یا د نحوي کتاب ښې یا چې دی داسې ته حدیثو شي دغه شان د قرآن تفسیر شو قرآن خو بغیر اودسه ګوتې نشي وروړی دغه شان یو بل یاسې یو کتاب شو د فقه کتاب شو هر یو کتاب چې وي نو هغه تاله پکار دی چې څومره شرعي علوم دي هغه ته د اودس په دوران کې وکړي. للاذان لام جاره معنا ده د پاره اذان ته وایي. نو د اذان دپاره اودس مستحب دی چې انسان وایي چې یاره زه اذان وکړم نو بهتره دا ده چې دا اودس ورله وکړي ځکه بغیر اودس هم ته اذان کولی شي خو مستحب او بهترینه خبره دا ده چې ته اذان دپاره دغه وکړي اذان دپاره هم ته اودس وکړي. د لام جاره معنا ده د پاره او اقامت دپاره هم پکار ده چې انسان اودس وکړي ځکه چې اقامت خو عموم د امام پسې چې ودرېږي او هغه اقامت کوي نو هغه یې دپاره وایي. للخطبتې د خطبې دپاره د لام جاره معنا دپاره خطبه ته وایي. نو که هغه د جمعې خطبه وي که د غټ اختر خطبه وي که د ورکوټي اختر خطبه وي او که د نکاح خطبه وي نو د ټولو خطبو دپاره اودس کول دا مستحب دي. لزیارت النبی صلی الله علیه وسلم د لام جاره معنا ده د پاره او زیارت ته وایي او نبی صلی الله علیه وسلم. ټیک شوه. نو د نبی صلی الله علیه وسلم د روضې مبارکې زیارت دپاره د نبی صلی الله علیه وسلم د روضې مبارک له چې ورځي اول ته نبی علیه صلات وسلام سلام له ورځي مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم ته انسان لاړ شي نو پکار ده چې په اودس کې لاړ شي ځکه د ټول کائنات او د ټول پیغمبرانو امام صلی الله علیه وسلم د ټول کائنات سردار صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین
رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم چې په موږ ډېر لوی احسانات دي نو چې د هغه زیارت له انسان ورځي او بې اودسه ورځي نو دا د یو مسلمان زړه نه مني چې یاره زه دې بې اودسه داسې زیارت له ورشم نو د نبي صلی الله علیه وسلم د روضې مبارکې زیارت دپاره چې انسان ورځي نو په اودس یو کې دا مستحب دی ښه جي للوقوف بعرفاته لام جاره معنی ده دپاره او وقوف دا د وقف نه جوړ شوی وقف معنی د ودرېدل ٹھیک شوه نو ودرېدل قیام کول با جاره معنی ده بعرفته د عرفې په عرفه کې دلته کې د با جاره معنی به وکړي بس سره یې واخله عرفه میدان عرفات یادوي ښه میدان عرفات خجی للوقوف بعرفته د په میدان عرفات کې د قیام دپاره په میدان عرفات کې د قیام دپاره اودس کول دا مستحب دي چې انسان د حج په ورځ کې د حاجیانو باندې دغه د وقوف چې دی د عرفې دا په حاجیانو باندې وي نو په میدان عرفات کې هلته کې د غرمې نه واخله د غرمې مونځ نه واخله تر د ماښام اذانونو پورې چې اذانونه وشي نو د ماښام مونځ به نه کوي د ماښام مونځ به بغیر به را روان شي چې هلته کې په عرفات میدان کې په اذان وشي د ماښام نو هلته نه به بغیر د مونځ را روان شي مزدلفې ته به راځي نو د غرمې مونځ نه واخله تر د مازدیګر د ماښام مونځه پورې دغه وخت په میدان عرفات کې تېرولو ته وقوف عرفه وایي نو دغلته کې د وقوف عرفې دپاره چې دغه ته د غرمې نه واخله تر د ماښامه پورې دا کم ټیم تېرې دغه ټیم دپاره دغه وخت دپاره اودس کول مستحب دي للسعي بین الصفا والمروه للسعي لام جاره معنی ده دپاره او سعی اصل کې سعی کوشش ته وایي او دلته کې دا سعی نه مراد د هغه چې کوم د صفا او د مروه هغه کوم دوه غرونه دي چې کله انسان عمره کوي نو دا به داسې کار کوي چې اول به د بیت الله شریف طواف وکړي بیا به د هغې نه پس میدان دغه ته به راشي د صفا غونډۍ ته نو د صفا غونډۍ باندې به دعاګانې وکړي او بیا به بیت الله شریف ته داسې الله اکبر ووایي او داسې به ښکته ځي د مروه ته به ځي د مروه غونډۍ ته به ځي هلته نه به بیا واپس راځي صفا ته بیا به دې نه پس مروه ته ځي بیا به صفا ته راځي نو دغه د تګ راتګ د چې صفا نه مروه ته ځي مروه نه صفا ته راځي صفا نه مروه مروه نه صفا ته دې ته سعی وایي ټیک شو جي نو سعی صفا مروه منډې ته وایي منډه وخل بین معنا درمیان مینځ جی ښه در کوم صفا ته وایي د صفا غونډۍ بچی ښه درلم او مروه چې دی دا د مروه غونډۍ یادوي مروه غونډۍ ٹھیک شو جی نو دا 22 مستحبو راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام